دی کی والک دے 36-37 کالا عمر بی طارق جمیل نہیں میرے سلور تقریر ما داغا اوریدلی دی سلور تقریر بیئے اکڑو او د بیئے نرستو ریون تلاړو بیا ال عربی ویل دا سی عربی وی چې علماء نشي ویل د قواعد مطابق عقل ورته حیران شي بیا دا سی شی وی تمام د حافظ ابن کثیر او حافظ ابن حجر او دا مواد ورته ټول یاد دی تقریر ته ناس ته مانو یو ټکی مې واورېدو چې ما تم پکې اشتباه شو چې عمر ابن عبدالعزیز چې وفات شو او په لحد په غاړه کټ کې خو نو د اسمان نه یو ورېځ راغله او د ده په سینه یو کاغذ کې خو ورېځ لاړه خلکو چا کاغذ وکتو په هغې کې لیکلي چې بسم الله الرحمن الرحیم امان من الله لعمر ابن عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز ته د خښېدو نه مخکې نجات شو خښېدو نه مخکې وبخلی شو اوس عمر ابن عبدالعزیز ولې د خښېدو نه مخکې وبخلی شو ځکه بادشاه او عمل دا و چې جامې خیرنې وي پوښتنې له خلک راله کور والاو ته وایي چې دا جامې خو ور بدلې که که نه ویل په خدای مې دې قسمي که بله جوړه شته نو څه ور بدل کړي عمل دا دی خبره کې ما ته اشتباه شو چې کور ته رالم د زوی ته مې مالکه دا چا ما ته وایي چې دا خو حافظ ابن چا حافظ ابن کثیر لیکلي دي راته زه راوویستو هو به هو هغه الفاظ پکې لیکلي زما عزیزانو که بادشاهان هغه که خلق مولار رحمان بابا وی چې خبر نیم چې وکم خواته بزما خبر نیم چې وکم خواته بزما خدایا سشو هغه ما لیدلی خلق امون چې لیدلی الله اوس مونږه پاتیو مونږ سره نور څه غم نشته په اخترو کې او روزو کې تاسو ګورئ مونږ یو بل غم تاسو له جوړ کړی بل غم صاحب میټینګ او راځي حالا چې د ټول پاکستان روجه یوه شي حالا خطا ده او ډېر حالات خلي دي چې روجه یوه شي نو پاکستان د خدای هلته بې خوباسي چې چېرته بوټ وبومي د پاکستان زړه یو کول پکار دي په اسلام باندې که روجه یو کول پکار دي په ایمان اوس دی علماو نه تپوس وکړئ چې که په یو کلي کې 10 ځایه روجه یو 10 ځایه اختري ګناه پکې شته یا هلکه خبر ورسېدو روجه شوه خبر ونه رسېدو اختر ورسېدو اختر شو خبره خلاصه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته کلیر قانون دی هله راغونډې چې پکې صاحبه خطره ده چټای دی او روټای دی او پلانې دی او ډینګلې دی او غوبل هله اختر دی حکومت دی صاحب رؤیت هلال کمیټي په کراچۍ کې کینولي هغه د یږي کینولي په کراچۍ کې په پلازو بیا په ټلویزیون ښایي ټلیفون یې نیولی او ډسکټ یې په خوله کې کیا ہوا هله خطره او هغه هلته کینولي دي چې وس می پہ ورسی نو واللہ کہ بے وجلو پریدا میاشتو کتا پسوڑیزو کے مورمڑی پلارمڑی مورمڑے پلارمڑے بڑا بیر تانے تلار مرزا ناس سے سدی شیخا ورزای خو مرزا گانو تکن دا دیر خلقی جنیب پا دی خبر پوئی دی این بخار سدی شیخا جی میاش میں نظر مدخا انتشار جو ہے پا ملک اوز دا شیخ خبر مرزا ناوری نو دا کراچی پلازی تا دا شیخ خبر چوک ورسی سٹی مودا پا خبر پوئیگی کنا کراچی پلازی تا
پدې شل کاله کې یو میټینګ په محمد خان جماعت کې کړو نو پکې ون ختم او بیا هلال کمیټي جوړه کړې. څوک څوک دي؟ شیعه پکې دي، بریلیان پکې دي، دیوبندیان پکې دي، پرویزیان پکې دي، وابیان پکې دي، مرتبان دي. او چې سنی راځي کې شیعه تختی، چې شیعه راځي کې بریلی تختی، چې دا ګند ته یوازې مال الله سره کو زه وایم چې اختر دی. ته ووایه که نه چې اختر نه، چې زه تاسو وړاندوم او که نه. په عربو کې دا انتشار ولې نه جوړېږي؟ کوم ملکونو کې چې حکومت او قانون ټیک دی هلته دا انتشار ولې نه جوړېږي؟ نو عزیزانو کوم ځای چې نه ګرېږي مونږ یې ګرو، چې نه ګري. د پاکستان زړه یو کول پکار دی، د پاکستان قانون قرآن پکار دی، د پاکستانیانو ایمان یو کول پکار دی. 2 لکه فرقې پکې دي. پاکستان اختر او روزه یو کولو کې څه کمال نشته. زمونږ وروره کار نشته، ځان له څه کار وګورو. ما له چې هلته څوک راشي چې دا نظم په آرام کښېني، تنګوئ مې مه. قاسم علي خان جومات ته راځي، هلته به خبرې کوو. کار مې څه دی چې 8 ورځې مخکې په سر دردی ځان له جوړ کړم. به چې هلته راشي که روژه یې ورته اعلان کړم چې زه یې روژه ده روانېږئ چې اختر یې وجه اختر دی پلانې ملانې نه پېژنم روانېږئ ځئ بس خړې سترګې ټول پلانې زمونږ استاد خو داسې وکړي ما ستاسو استاد ما لږ راولي اب یاري ما له راځي چېرته ورته قسم یې کړی پړ چې نیسم یې په لتو پېښېږي. دا هر څه به ټیک شي، خو که ډنډه د اهل تقوا او د اهل دین په لاس کې راغله هر څه به ټیک شي.